الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة ما لم يخرقها او كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم مسلمانانو ورونو، الله رب العزت فضل و کرم داسې په موږ باندې الله رب العزت دغه د رمضان والا میاشت راوستله او په دغه میاشت کې الله رب العزت موږ ته توفیق د روزې نیولو او د نوافلو او د نورو عباداتو ادا کولو توفیق الله رب العزت راک. روزه د الله رب العزت له طرف نه په مسلمانانو باندې فرض ده او الله رب العزت له جانب نه دغه روزه چې په مسلمانانو باندې فرض شوې ده د دې بې شماره فایدې او د دې بې شماره ګټې دي د مسلمانانو لپاره. لیکن هغه مسلمانان چې د دغې روزې خیال وساتي، د دغې روزې حق ادا کړي، هغو مسلمانانو ته به د دغې روزې په دنیا او په آخرت کې فایده او ګټه رسیږي. لیکن کومو مسلمانانو چې د دغې روزې خیال ونه ساتو یا د دغې روزې لحاظ ونه ساتو، یا هغو مسلمانانو اگر که په خوله باندې روزه نیولي د خوراک او د چښاک چیزان یې سار کړی، لیکن هغه ګټه او فایده به په دنیا او په آخرت کې بیا دغو مسلمانانو ته نه رسیږي. د روزې په میاشت کې مسلمانان باید د هر قسمه ګناهونه، د هر قسمه معصیت نه ځان وساتي. دغه حقیقي روزه ده چې له هر قسم نافرمانی چې ځان وساتي. که چیرې صرف مسلمانان د خوراک نه او د چښاک نه ځان ایثار کې خو له نور معصیت نه ځان ونه ساتي، نو دغه روزه د ته ګټه نه رسوي. دغه روزه د ګټې والا روزه نه سوله. د دنیا او د آخرت لپاره دغه روزه ګټوره نه ثابتیږي. نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة. چاسي درواغ پرې نه ښول، چاسي د ګناه کار پرې نه ښوی او په هغه باندې عمل پرې نه ښوی، نو الله رب العزت ته د دغې روزې حاجت نسته. الله رب العزت دې ته حاجت نه لري چې د انسان دی خوراک او چښاک پرېږدي بس نور ګناهونه دې کړي، بلکې انسان لپاره روزه الته ګټوره ثابتیږي. الته انسان ته دغه روزه ګټه ورکوي چې د هر قسمه معصیت نه د ځان وساتي په دې روزه کې. ځکه معصیت ګناه کار کول الله رب العزت منع کړي دي، او په روزه کې خوراک چښاک هم الله رب العزت منع کړی ده. که انسان خوراک او چښاک پرېږدي او نور ګناهونه کوي، دا روزه نه ده. او نبی علیه الصلاة والسلام په بل حدیث کې فرمایلی دي الصیام جنة ما لم یخرقها. دغه روزه دا ډال د مسلمان لپاره چې تر څو پورې دا ډال بزه نسی، دا ډال سیری نسی، دا ډال مات نسی، تر هغه وخته پورې به دغه انسان د دغه ډال په ذریعه سره د جهنم د اور نه، د جهنم د عذاب نه دغه انسان بچ کړی سي. صحابو د نبی علیه الصلاة والسلام چې پوښتنه وکړله یا رسول الله دغه ډال په څه شي باندې ماتیږي، دغه ډال په څه شي باندې سوری کیږي، دغه ډال په څه شي باندې ضایع کیږي؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته وفرمایل الکذب والغیبت. درواغ او د خلکو غیبت کول د دغو په وجه سره د انسان دغه ډال ماتیږي. بیا دغه روزه چې هغه کې دغه طاقت موجود ده چې له ګناهو چې انسان پې بچ کیږي، هغه طاقت، هغه قدرت، هغه وصف الله رب العزت تیر ختم کړي. بیا د دغې روزې په وجه سره چې د ګناه کارونه کړي، د غیبت کړی، د بدنظري کړي، د چغلي کړي، د حرام ناجایز کارونه کړي، بیا په دې روزه کې هغه طاقت باقي نه پاته کیږي چې دغه انسان د جهنم د اور نه د دې روزې په ذریعه سره بچ سي. او نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی الصیام جنة یسجن بها العبد. دغه روزه دا ډال ده او د دې په ذریعه سره بنده د الله رب العزت د جهنم نه بچ کیږي. نو هر مسلمان باید په دغه میاشت کې د هر قسمه ګناهونه ځان وساتي، ځکه دغه روزه د خپل ځان لپاره د جهنم نه ډال وګرځوي، او دغه د جهنم نه به ډال الته ګرځي د انسان لپاره چې دی د هر قسمه معصیت نه ځان وساتي، د هر شي نه روزه ونیسي، د ګناه نه روزه، د خوراک نه روزه، د چښاک نه روزه. که یو انسان د خوراک او د چښاک نه روزه ونیسي خو لیکن د ګناهونو روزه ونه نیسي، دغه حقیقي روزه نه ده. کتابو یو واقعه را نقل کړې ده، چیرې یو سپین ږیری بابا روانو په لاره باندې، د روزې میاشت وه، یو څو ځوانان د یوې نلکۍ خواته ولاړو. هغه بابا نلکۍ ته د ورځې ورغی، اوبه یې وچښلې. هغه ځوانان د بابا نه پوښتنه وکړه بابا روزه دې نسته؟ دا خو د روزې میاشت ده، تا په دې روزه کې روزه نه ده نیولې او اوبه دې وچښلې، روزه خو دې ماته سوله. بابا ورته یایي بچې روزه مې ده،
لیکن د خوراک او د چښاک نه مې روزه نه ده، د ګناه نه مې روزه ده، د بدنظري نه مې روزه ده، د غیبت نه مې روزه ده، د بهتان نه مې روزه ده، د هر قسمه نافرمانی نه، د الله رب العزت د نافرمانی نه مې روزه ده. لیکن د خوراک او د چښاک نه مې روزه له دې وجې نسته چې زه معذوره یم، زه بیمار یم، زه ضعیف یم، زه قادره نه یم چې د خوراک او د چښاک نه ځان ایثار کم. بابا د ځوانانو نه پوښتنه کې ځوانانو د تاسې روزه ده؟ ځوانان په خپل نفس کې په خپل ځان کې شرمنده سولو چې موږ خو د خوراک او د چښاک چې روزه نیولې ده، لیکن نور معصیت نه موږ روزه نه ده نیولې. بدنظري په موږ کې ده، غیبت په موږ کې ده، بهتان په موږ کې ده، هر قسمه معصیت کې موږ داخل یو، د هر قسمه ګناهو چې موږ ځان نه ده ساتلی، صرف خوراک او چښاک نه موږ ځان ساتلی ده. بابا ته یای بابا موږ صرف د خوراک او د چښاک چې روزه ده، د نورو ګناهو چې روزه نسته. نو په دغه روزه کې د هر قسمه ګناهونه مسلمان ته روزه نیول پکار دی چې د هر قسمه معصیت نه، هغه که بدنظري ده، هغه که نور بدکار کول دی، باید د انسان هر اندام روزه ونیسي، سترګه روزه ونیسي، بدنظري ونه کي، خوله روزه ونیسي، بده خبره له خولې ونه باسي، خپل دماغ روزهدار وګرځوي چې په دماغو کې داسې خبره غورځاره نه کي چې هغه د معصیت ذریعه ګرځي. خپل لاسونه د معصیت نه وساتي، خپل لاسونه روزادار کی، خپل پښې روزادار کی، د الله رب العزت معصیت ته پیولاړ نسی. نو په دغه میاس کې خصوصي دې کار ته توجه کول پکار دی چې د انسان نه معصیت ونسی، نافرمانی ونسی، دغه روزه د انسان ضایع نسی. دغه روزه کې چې کوم پاور الله رب العزت، کوم طاقت، کوم قدرت یې ښیي ده چې انسان د جهنم له اور نه پې بچ کیږي، هغه طاقت، هغه پاور، هغه قدرت ضایع نسی او هغه ضایع کیږي د الله رب العزت په نافرمانی سره. باید مسلمان د هر قسمه نافرمانی نه، د هر قسمه معصیت نه، د هر قسمه ګناه نه انسان په دغه روزه کې ځان وساتي چې په دغه روزه کې هغه طاقت پیدا سي، هغه قدرت پیدا سي، هغه پاور پیدا سي چې د قیامت په ورځ باندې د الله رب العزت د هر عذاب نه انسان پې بچ سي. الله رب العزت دی ما او تاسې ټولو ته په دې خبرو باندې د